بسم الله الرحمن الرحیم. یو د قضایی روزه او بل د کفاره. قضایی روزه مطلب دا ده چې د یوې روزې په بدله کې بل روزه نیول، او د کفاره مطلب دا ده چې بغیر د څه ناغې نه، بغیر د څه وقفې نه مسلسل 2 میاشتې په لپسې روزې نیول. که چیرته دغې 2 میاشتو کې یوه ورځ داسې راشي چې هغه روزه نه ونیسي، ناغه وکړي، منځ کې فاصله راولي، بیا دا څومره روزې چې د نیولې دي دا روزې به دته په کفاره کې په کار نه ورځي، بلکې د سر نه به بیا روزې نیسي. که د 30 روزې نیولې وي، 40 نیولې وي، 50 نیولې وي او منځ کې یوه روزه د پرېښوده، نو دا بیا د سر نه روزې نیسي. هغه چې کومې روزې نیولې دي هغه به دته په هېڅ کار نه ورځي. او داسې که څوک د بوډاوالي د وجې نه یا د پخې بیمارۍ د وجې نه چې هغه د روزې په نیولو باندې قدرت نه لري، روزې نشي نیولی، استطاعت نه لري، نو داسې کس به 80 مسکینانو ته سحر او بیګا ډوډۍ ورکوي. او داسې کومې چې قضایي روزې دي په دې کې تسلسل دا ضروري نه ده، بلکې که 15 روزې قضا وي د هغې 15 روزې قضایي کوي. دا 15 روزې که منځ کې که چېرته فاصله راغله، وقفه راغله یا د یوه روزه پرېښودله، نو په دا صحیح ده. او که چېرته د کفارې روزو منځ کې تسلسل ختم شي، منځ کې فاصله راشي، یوه روزه پرېږدي، نو په دې وخت کې به بیا د سر نه روزې نیسي، او کومه فاصله چې راغلې ده هغې نه مخته روزې دا به تا ته په هېڅ کار نه درځي. او چا نه چې روزې قضا شوي وي نو هغې قضایي به دی په خپله کوي. دې دپاره یو بل کس په رینټ باندې نیول دا صحیح نه دي، بلکې د چا نه چې روزې قضا شوي وي هغې قضایي به هم خپله کوي او کفاره به هم په خپله کوي. که چا د رمضان مبارک روزه قصدن ماته کړه، نو د قضا سره سره به دا سړی د دې کفاره هم ادا کوي. کفاره په دې باندې واجبه شوه. کفاره دا ده چې هغه به 80 روزې مسلسل نیسي، او که څوک 80 روزې مسلسل نشي نیولی، هغه طاقت نه وي، نو بیا به دا سړی چې کومه ده 80 مسکینانو ته سحر او بیګا ډوډۍ ورکوي. او کله چې د کفارې روزې دی نیسي، نو دا به 2 میاشتې مسلسل د روزې نیسي. او که چېرته دی د روزې نه ونیسي او منځ کې یوه روزه پاتې شي، ځینې ناغه راشي، تسلسل ختم شي، دی به بیا د سر نه روزې نیسي، او کومې روزې چې د نیولې دي د هغو به هېڅ اعتبار نه کېږي. او کوم کس چې د کفارې روزې نیسي او منځ کې دی بیمار شي، نو دا بیماری چې کومه ده دا به د دغه روزې چې کوم تسلسل ده دا ختم کوي. بلکې که چا 100 روزې نیولې وي، 30 نیولې وي او منځ کې دی بیمار شي، د دې بیماری د وجې نه به دا سړی بیا دوباره د سر نه روزې نیسي. او هغه ښځه چې هغه د کفارې روزې نیسي او منځ کې دې ته حیض راشي، ماهواري راشي، بیماری راشي، نو دا بیماری داسې ده چې د دې ښځې د تسلسل په تسلسل کې رکاوټ نه راځي. بلکې که هغې ښځې 100 روزې نیولې وي او بیا بیماری ورته راشي او بیا هغې بیماری ختم کولو نه فوراً بعد هغه ښځه بیا روزې نیول شروع کړي، نو دا د دې کفاره صحیح کېږي. د دې په کفارې کې چې کوم تسلسل د دغې ماهواري په وجه سره ختم شوی ده، دا د دې کفاره نه خرابوي. بلکې بیماری چې کله ورته راشي، ماهواري ورته راشي، ماهواري نه فوراً بعد بیا روزې نیول شروع کړي، نو د دې سره د دې ښځې تسلسل نه ختم کېږي. او داسې د رمضان مبارک روزه که څوک ماته کړي، د هغې په وجه باندې په ده باندې کفاره واجبه ده. او د رمضان مبارک روزې نه علاوه که کوم کس نفلي روزه ماته کړي، بیا په هغه کس باندې کفاره نه واجبېږي، بلکې صرف د هغې قضایي په هغه کس باندې لازمه ده. نو ما د خلاصې لپاره بیا هم درته عرض کوم چې دلته قضا او وجوب کې فرق او د هغې تعریفونه ما درته وکړل. او قضا روزه چې کومه ده دا که چېرته د چا نه زیاتې قضا شي، د په منځ کې تسلسل ضروري نه ده. او د کفارې چې کومې روزې دي د په منځ کې تسلسل همیشه روزې نیول دا ضروري دي. او کفاره چې کومه ده دا صرف د تعلق صرف د رمضان مبارک د روزې سره ده، او قضایي تعلق چې کومه ده دا د هر روزې سره ده. قضا
که چا روژه قضا شي هغه به د هغې په بدله کې یوه روژه نیسي او که د رمضان المبارک روژه وخوري بیا په هغه صورت کې هغه کس 2 میاشتې مسلسل روژې نیسي. او بیماری که چاته راشي د دې کفارې په منځ کې بیا به هم دا سړی د سر نه روژې نیسي. او که کومې ښځې ته ماهواري راشي نو بیا هغه ښځه د سر نه به روژې نه نیسي بلکې چې کومې روژې ورته پاتې وي هغه روژې به نیسي. الله تعالی دې موږ تاسې ته په صحیح طریقه سره د روژو نیولو توفیق را نصیب کړي.